اسې بیان یې وکړو د قرآن په موضوع باندې چې د هغې وخت کم علماء کرام د هارون رشید بادشاه ناسو هغو د خپلې ګوتې راواغستې په دې خوله کې د حیرانتیا د وجې نه کېښودی چې دا علم د لږ الله ته کوم ځای راورکړی بل پکې چغې کړه چې دا لاسګی دلته خو ټکي نه میم نه زور راخ کړی زور نه پیښ راخ کړی دی ټک طالبانو ګپګیپ ونیول چې خپلې بادشاهۍ کې لږ ځای یې درکړم وزارت درکړم لږه مشري درکړم ما سره پاتې شه ځه بچه موږ هم بشرۍ پسې ټوپونه وکړو منډې وکړو بیا به رشوت پسې نه یو به ګناه پسې نه یو مشري پکار ده پاتې شوی به ما وزارت به دې م راکړی مشري به دې م راکړی خو مسلمان نه یم مسلمان نه یم نه یم مسلمان مونږ چې کوم کلام واورېدو دا د رمضان په دې برکتي میاشتې کې چې د میاشتو سرداره د په دې کې نازل شوی مونږ چې کوم کلام واورېدو فی البقعة المبارکه د ځمکې په سر د ټولو نه بهترینه ځمکه د حرمینو شریفینو په هغې کې نازل شوی دا څومره نسبتونه چې راغونډ شي بیا سوچ وکړه چې موږ اوس څه واورېدو دا څه وویلی شو یو بادشاه دی هارون رشید بادشاه د علماء یې ډېر زیات قدر کړ انتهایي قدرمند انسان د هغه یو ترتیب و علما به یې راغونډول په کال کې به صرف د هغه یو پروګرام کېدو او دې کې به علماو بیانونه کول مختلف خلق به راتلو هر چا به اظهار خیال کو یو موقع باندې سټیج چې کدي ته یو سړي چیټ ورکو حضرت زم بیان کام بادشاہ د چیټ لاړ چې سړی راغلی ناشنا دی څوک یې پیژني نه خو بیان کام وی ورکې ولا بیان یې ولا ورکو داسې بیان یې وکړو د قرآن په موضوع باندې چې د هغې وخت کم علماء کرام د هارون رشید بادشاه ناسو هغو د خپلې ګوتې راواغستې په دې خوله کې د حیرانتیا د وجې نه کېښودی چې دا علم د لږ الله ته کوم ځای راورکړی چې خپل تقریر ختم کړو بادشاه راوغوښت هارون رشید بادشاه مېلمه څوک یې ډېر ښه علم الله درکړی دی ډېر تکړه انسان دی ډېر قابل انسان دی سره د خپلې بادشاهۍ کې لږ ځای یې درکړم وزارت درکړم لږه مشري درکړم ما سره پاتې شه ځه بچه دلته به یې موږ هم بشرۍ پسې ټوپونه وکړو منډې وکړو بیا به رشوت پسې نه یو په ګناه پسې نه یو مشري پکار ده حضرت مشري درکام وړه مشري نه وزارت ته درکام پاتې شه ما سره علم دې ډېر مضبوط دی ایو وخت کې د علماو قدر و د بادشاهانو سره نو په دغه وخت کې تاریخ لیکي چې داسې یو کور نه و چې په هغې کې عالم او حافظ موجود نه و هغه حضرت پاتې شوی به ما وزارت به دې م راکړی مشري به دې م راکړی خو مسلمان نه یم مسلمان نه یم نه یم مسلمان څه شی عیسایي یم نو تا خو د قرآن په موضوع تقریر وکړو ته څنګه عیسایي حضرت عیسایي یم بادشاه دې قرار شو سړی لاړ څه وخت بعد بیا مجلس و څه کاله بعد بیا سټیج ته ګډي د چټ راغی زه لږ تقریر کول غواړم بادشاه ته لاړ وی ولیکي سړی راغی تقریر شروع کړو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله هارون رشید بادشاه چې ورته ګوري چې دا سړی خو عیسایي دی عیسایان نبی علیه السلام باندې ایمان نه راوړي ته خو اشهد ووي بیا اشهد ان محمد رسول الله ووي معلومیږي سړی مسلمان شوی بیان یې وکړو بادشاه راوغوښتو حضرت هغه مخکنی عالم نه چې څو کاله مخکې راغلی وي ویمه نو تا خو وي زه عیسایي یم او تا خو اوس چې کوم دی کلمه د شهادت ووي ای بادشاه سلامت بالکل هغه وخت کې عیسایي یم اوس مسلمان یم
نو ما خو ته وی چې وزارت درکام مشري درکام پیسې درکام چې څه غواړې هغه درکام ما سره پاتې شه مسلمان شه ته خو نه قبلوله ولې مسلمان شه بادشاه سلامت یو شک و زما په ذهن کې د دماغو کې مې یو شک او ما وی چې څو پورې زما دا شک وتی نه دی دا ختم شوی نه دی تر هغه وخته پورې ایمان دراوړم نو یې څنګه ختم شو څه چل وشو وی زما زړه کې دا شک و چې دا قرآن محفوظ دی که محفوظ نه دی دا قرآن چې کوم د الله کتاب دی د ده حفاظت الله اغستی دی نو چې دا محفوظ دی او که نه دی دا شک و پې وړکی بادشاه و دې څنګه ختم شو هغه بادشاه سلامت زه بهترین لیکونکی یم داسې بهترین لیکل کا ما په شان لیکل څوک نشي کولی نو زه ولګېدم ما تورات یو 10 نسخې ولیکلې ښکلې مې ولیکلې سرو زرو سپینو زرو باندې مې ولیکلې بهترینې مې ولیکلې او بیا لاړم د یهودیانو مدرسې ته وی هغو ته مې وایي چې تورات مې لیکلی ډېر ښکلی مې لیکلی په سرو زرو سپینو زرو مې لیکلی دی خرڅام اخلی وی اخلو ما پې خرڅ 10 نسخې وې ما ته یې پیسې راکړې ما ته چې پیسې ما راکړې زه به 3 ورځې دلته ستاسو میلمه یم تاسو دا تورات وګورئ که ستاسو خوښ شو بیا به هله ماله پیسې راکړئ هسې نه راکوئ وایي 3 ورځو ته تېره شوم پیسې راوړئ ما له یې راکړې ما ورته چې خوښ هم شوې ما ته وایي چې بهترین هم خوښ شو ډېر ښه لیکل دې کړي مزه یې وکړه زه پوه شم چې کار د دې نه خراب دی ځکه ما داسې کار کړی و چې ما هر یو نسخه د بل نه مختلف لیکلې وه 10 نسخې مې جوړې کړې وې په دې اولنۍ کې مې یو سپاره اخر ته وړې وه په بل کې مې دویمه سپاره درېیمې ته راوړې وه د چا آیات مې د یو نه اخر ته وړی د بل هغه مې اخر ته راوړی په چا کې چې لا نه و هلته مې پکې لا لګولی په چا کې چې ما نه و هلته مې پکې ما لګولی دوی په هېڅ پوه نه شو 10 نسخې مې پې خرڅ کړې پیسې مې ترې راواغستې ما ویل چې وشو د دې سره خو دا کم چې دی وایي نو دې سره څه نشته خیر خیریت دی بیا رالم کېناستم یو 10 نسخې انجیل مې ولیکو ښکلی بهترین مې تیار کړو جلدونه مې ونه ورکړو لاړم عیسایانو ته د هغو چرک ته لاړم حضرت ما سره بهترین انجیل ما لیکلی دی 10 نسخې دی را سره اخلی وایي اخلو ما وایي چې دا قیمت دی چې در به یې کړو ګلاوي خو ته خو ماشاءالله ډېر په سرو زرو سپینو زرو لیکلی شوی دی څو پیسې دي دومره پیسې دي پیسې راکړې ما چې پیسې کېدې 3 ورځې به دلته موجود یم وی ګورئ څه غلطي به کېږي هغه ما ته ووایئ که ستاسو خوښ نه شو راته ووایئ ما له به پیسې راکړئ بیا به ځمه 3 ورځې تېرې شوې راغله ما له یې پیسې راکړې ما ته ویل چې ډېر ښکلی دی لیکلی داسې نور ولیکه مونږ راوړه امام هغې کې هغه چل کړی و اوله سپاره مې اخر ته وړی و اخر مې اول ته راوړی و د اولې سپارې آیات مې 13 ته وړی 13 مې هغه مې 2 ته راوړی و امام چې پوه نه شو د دې نه هم کار خراب دی بیا رالم کېناستم قرآن مې ولیکو او قرآن کې مې هغه چل وکړو کوم چل چې ما په تورات او په انجیل کې کړی اولې سپارې آیات مې اخر ته وړو د اخر هغه مې اول ته راوړو په چا کې مې لا ولګاو په چا کې مې ما ولګاو زور نه هلته مې زیر ولګاو زیر په ځای مې پیښ ولګاو 10 نسخې به ښکلې تیارې کړې ښکلې جلد مې ورته تیار کړو لاړم مدرسې ته چې لاړم هلته ما وایي چې قرآن مې لیکلی دی اخلی وي اخلو دومره قیمت دی چې در به کړو 10 نسخې مې وله ورکړې پیسې راکولې ما ورته وایي چې 3 ورځې به ستاسو میلمه یم وګورئ که چېرې خوښ هم شو ماله به پیسې راکړئ که نه ماله خپلې نسخې واپس به راکړئ وایي چې بلکل صحیح ده مدرسې چې کوم محتوي وي دا میلمه دی میلمهخانې ته یې بوځئ دی به 3 ورځې ته تیاری تاریخ لیکلی دي وایي دقه سړی دی کوم سړي چې دا کتابونه لیکلي وو د الله دا کلام یې لیکلی او دې د هغې مدرسې نه روان شو مهمانخانې ته روان و په مدرسه کې دننه مهمانخانه و مېلمانه و پکې دیاره کېدو وایي دې له هلته رسېدلی نه و چې یو طالب چغې کړه چې وایي نیسئ دې خدای والي خو ډېر ورانی کړی دی
وی بل طالب چغه کړه چې وای نیسئ ته خو د اولي سپارې آیت درېیمې ته وړی دی وی بل پکې چغې کړه چې دا لاسګی دلته خو ټکي نه میم نه زور راخ کړی زور نه پیښ راخ کړی دی وی ټک طالبانو ګپګیپ ونیوله وی چې وی نیولې مې ما چغې کړې یاسې نه که د طالبانو په والو باندې ورلم بیا خو د الله معاف کړه وی چغې مې کړې چې د طالبانو والو ته رالم نو خیر خو مې نشته ما دی چې طالبانو عالمانو دا مې د قصد کړي دي خو زما خبره واورئ محتمي مې چې واورئ دې څه وایي وی ما داسې کار وکړو چې لس مې هلته وړی وي وی ما ته پته ولګېده چې د هغو کلام محفوظ نه دی لس مې هلته وړی وي ما ته پته ولګېده چې محفوظ نه دی لس مې دلته راوړی وي ما ته اوس پته ولګېده چې د الله کلام محفوظ دی دې کې څوک ردو بدل نه شي کولی بادشاہ سلامت وی چې ما ته کله پته ولګېده بیا مې ایمان نه وړو چې واقعي د الله کلام محفوظ